Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. محترم ورور حامد کرزی صاحب دلته ناست و، ډېرو عزتمندو مشرانو، همزولو، کشرانو، وروڼو، خویندو، د هر څه نه اول خو مشکور یم د حامد کرزی فاونډیشن چې نن یې د غني خان په نوم باندې موږ ټولو له یو موقع راکړه چې رایوځای شو او هر انسان په خپل خیال اظهار وکړي. زه خو به د یو اجازت غواړم چې د هغه په شاعرۍ خو به ډېر څه تاسو لوستي وي او ډېر څه به ما اورېدلي وي. که ما ته تاسو اجازت کوئ نو زه به د هغه د یو بچي په حیثیت، د یو کشر په حیثیت، د هغه د ژوند یو څو واقعې چې زما خیال نه دی چې تاسو پرې خبر یاست، نو که ما له اجازت راکوئ نو زه به هغې اړخ ته لاړ شم. زما نه پس هم ډېر خلک دي، هغوی به درته خپل زه ادیب یم نه، رښتیا خبره ده، سیده ساده سیاسي ورکر یم. ادیبان دا دي چې دا دغلته ناست دي، نو زه د ادبیاتو کار نشم کولی او د هغه د کشر په حیثیت، د هغه د بچي په حیثیت به درته د هغه د ژوند یو څوک لومبی خو دا نه به معذرت کوم، ځینې لږې د خوشحالۍ دي، ځینې به د درد وي. داسې عجیبه انسان و. یو ورځ سره زه ناست یم، دی داسې کټ کې پروت و، هلک راغی وی جي یو ملا دی او وی راغلی دی 2 ګنټې وشوې، وی ځي نه، وی چې زه به غني خان وینم. دا ورته نه مړه ځي نه به پرېږده. نو ما ته تپوس کوم چې کاکا دا ستا د ملا سره ولې نه لګي؟ هغه وی په ما په ملا کې هېڅ فرق نور نشته، فرق صرف دا دی چې هغه وایي چې خدای قهار او جبار دی، وي زه وایم چې خدای رحمان او رحیم دی. نو په ځای د دې چې ته موږ یارې د هغه نه، نو موږ به مین کا چې ته وایې هغه جبار او قهار دی خو ته ما یارې، خو که ته ما ته وایې چې هغه رحمان او رحیم دی نو ته پې ما ماینې. نو دې دواړو کې ډېر لوی فرق دی. مې یارجي راغلی ده، اوس 3 ګنټې تېرې کړي دي، پرېږدې چې راشي. راغی د اوس کټ کې غني خان ناست یم، لاست زور سره په کرسۍ ناست یم، ملا صاحب مخامخ کېناسته، یو رومال یې راوویسته، نو یو غوټه یې پرانسته، بله یې پرانسته، بله یاره سر بنسوخ وګوم یوه ته 9 غوټې یې پرانستې او یو دونه کاغذ یې راوویسته. هغه ته وایي چې خان 2,500 رکعته نفل مې کړي دي او 13 شپې مې ټوله شپه عبادت کړی دی او دا تعویض مې تا له جوړ کړی دی او دا تعویض چې ستا په لاس کې وي ګولۍ هم پته اثر نه کوي. ته ورته یاره عجب کار دې کړی دی چې دا داسې تعویض یې جوړ کړی نو د کټ دې سر ته چې رئیس ټوپک پروت و نو هغې ته یې لاس کړ او وایي مولا ودرېږه، او چې مولا ته ټوپک یې کړ، مولا دوه خپلې دوه پرانېدې ورته چې عجیبه سړی ما ته وایي چې ګولۍ به در باندې اثر نه کوي. چې د خپل لاس سر ته راغله نو لاړې منډې وې. نو څه ورځې پس ما هغه مولا ولید، مې چې استاد خان له بیا تلې که نه ما ته یې چوپ شوی خان په ټوپه نه پوهېږي، وی هغه له تله نه شته بس. یو بله واقعه چې دا به په ټول عمر زما هېره نه شي، اوړی دی، مازدیګر دی، بار چمن کې باچا خان بابا اوس خو ټول د بخونې شو، موږ ناست یو مازدیګر چای څکو، په دې کې غني خان راغی کېناسته، دب کېده نو بیا هغې کې غني خان باچا خان ته وایي چې زه ګورې بابا نن تا پسې راغلی یم. هغه وی وایه، وی پیسې را ځان له موټر علم. هغه ورته عجیبه خبره کې ستا او د ولي یو شان جایداد دی، یو ځمکه هم ده، هغه پکې موټر علي او تی پکې نه علي، ولې؟ وی ستا د لاسه باچا خان ته وي. هغه زما د لاسه ولې؟ وی زه به دې ولي کړو، دی به دې غني کړو، که د موټر په سترګو لیدلی وی زه به هغه ډلې ما په موټر یې کار کولې، خو وی تا غني کړم، تا خراب کړم. خیر چې ډېر باسو شو نو په اخر ورته چې بابا یا به پیسې راکړي او یا که مې ستا ځمکه خرڅه نه کړو ځان مې په موټر وانغې شوې دا ته دا زه لاړ
په درېیم ورځ اطلاع راغله ویله باچا خان بابا 15 جربه ځمکه خرڅه کړه غني خان دوی یو څو ورځې پس راغلو نوی موټر ورسره دی لای په سیټونو هغه پلاستیک لګېدلی دی حجره کې ناست وم چې راکوشي نو ما ته چې پلار مې کوم ځای دی مې چې دننه دی بې پقار خو به ډېر وي چې خود پقار دی نو ویزه ګورو لاړ دننه چې لږ ساعت پس مو کتل باچا خان بابا یې را روان کړی دی په فرنټ سیټ کې ځان سره کېنو بویت چې واپس راغی نو چې غني خان لاندې ما ته چې یاره دی غني خو ډېر ښکلی موټر اخیستی دی نو ما ورته بابا ته خو څه پورې پقار دی نه که نه وي هغه ما ته ډېرې معقولې خبرې وکړي او ډېر معقولې وجې راته دغه کړې نو پرې خوشحاله یم نو ما ورته چې که په دغې خوشحالۍ کې خیر ما ته مې اجازت وکړه زه به هم یو 15 جربه ځمکه ستا خرڅه کړم ځان له به په یو موټر والم باچا خان بابا ما ته هر سړی غني کېدی نه شي هر سړی ګوره غني کېدی نه شي دا کوشش ونه کړي بیا یو ورځ ورسره زه ناست وم په لومبي سر کې د سردار علي ټکر هغه کسټ دلته نه کابل کې دغه شوی راغلو نو هغې کې د غني خان هغه یو دغه و چې د سیند د سپینو شګو نه مې جوړ کړ یو محل او د ټول خړګي جهان ورته اریان کتل نو ما د سره کښېنه ناست وم نو ما ورته چېره کاکا دا دې په څه سوچ لیکلی و دا د سیند د سپینو شګو نه مې جوړ کړ یو محل مړه وې درې بنګال چرته شړو کې یو شوګر میلو د په شوګر د 1932 کې د امریکې نه په شوګر ټیکنالوژي کې ماسټرز ډیګري راوړې وه نو بیا دې بنګال کې په شړو کې یو میلو یا هغې کې نوکر وم خر ته مې خط ولیکه چې خدای ظالمه ما له واده راکړه ځکه شړه ده دلته یې کې یوازې ناست یم نو چې دونې ښځه راسري خپل دغه خو به نو یې خر راته ویې چې کور جوړ کړه کور نه لرې چې کور نه لرې نو په واده به څه کوې نو یې پاکه شپه کېناستم نو دا مې ولیکه دا د سیند د سپینو شګو نه مې جوړ کړه یو محل وې دا مې ولیکه او دا مې ترجمه کړه ورله مې ولیکه په بله ورځ باندې ټلګرام راغی د هغه مخه وې تار راغی وې راته چې غني واپس ځمکې ته راکوشه په اسمانونو کې مه ګرځه ته په اسمانونو کې لګیا ګرځه خو یو کار وشو چې رضا شو ما ورته چې بنیادي کار کوم دقه و چې رضا شو درته یو څه شیونه داسې دي چې هغه وخت هم څه ډېر زیات ما محسوس کړی و اوس هم چې کله موږ لاړو او د کور نه د ده کټ راوچت کړ نو هغه وخت کې راته هغه چې را شاته دې زنانو چغې کړې نو هغه شعر یې راته رایاد شو چې وي خیر په جړه خوار غني رخصت شي چې خیر په جړه خوار غني رخصت شي ورله وشوې کفن د یار ته شاله او بیا هم چې ګاډي کې کټ کېښودو او مقبرې ته روان شو په ټوله لارې یو شعر زما پرې مغزو کې ګنګېده اوس هم ګنګېږي چې عجب زه عجبه لاره عجب زه عجبه لاره عجیبه کاروان روان دی ما روستي پړاو له بیایي که زه ځم او که زه نه ځم نو د دوو شعرونو رښتیا خبره ده چې اوس زه یې چېرته م اورم نو هغه احساسات نشم خپل قابو کولی ډېر شیونه داسې دي چې ما یو وایم نو خو زه دومره به درته ووایم چې قسم دی ما ته د پلار نه هم زیاته مینه ما له غني خان راکړې ده د پلار نه راله زیاته مینه راکړې ده او یوازې ما له نه چې د کورنۍ هر کشر چې داسې ډاډه به مونږ ورتلو او داسې په ډاډ به مو ورسره خبره کوله لکه سړی چې خپل همزولي سره کوي زه یو ځل محل لسم کې وم یا کالج ته تلو په حجره کې خپله کمره کې ناست یم نو ځان سره مې دانه لګولو هغه د فیض احمد فیض یو مشهور غزل دی گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے چلی بیا تو گلشن کا کاروبار چلے دا مې اورېدو
اوس دروازې مې بندې دي چې ختم شو نو د بار نه د غني خان اواز راغی ما ته ویل دا شی د سره که ما د سره که چې بیا ختم شو نو چې قلم کاغذ راله راوړو دا راته بیا د سره چې قلم کاغذ مې یوړو او دا هغه دغه که نو اواز یې راکړ ویې راشه ورواره چې ورغلم وایي چې ډېر زیات دی دغه متاثره کړم د فیض احمد فیض وایي په جواب کې مې ورته لیک څه ولیکل نو د دغه په جواب کې غني خان لیکلو وایي راشه چې اوچ ګلونه سره شي راشه چې اوچ ګلونه سره شي سور بهار راشي لکه نسیم د زړګي باغ ته نوم د یار راشي وایي په سوي زړه مې د مستۍ خبرې داسې لګي په سوي زړه مې د مستۍ خبرې داسې لګي لکه د مړي په کور سره ډولی شرنګار راشي دا لا چاپ شوی نه دی خو زه یو ورځ وغوښتم چې ورغلم سردار علي ټکر ورسره نو ما ته ویې چې یاره که تا ته هغه شی یاد دی مې چې یاد یوازې نه ما سره لیکلي ستاسو او لیکلي جیپه سو ما سره هم کاغذ نو د بوټانو د ډبي د بره سرني په دې دا لیکلي او ما مخکې کې ځان له سیف کړی دی ځان سره مې ایښی دی نو ویې چې یاره که د سردار علي له دې ورکړه چې دی یې ووایي نو ما ورته سردار علي نو ما خیل تاسو کې ډېرو ملګرو اکثر ملګرو به اورېدلي سردار علي د خولې سپانتا صاحب یو رب وچېړه او چې ته څنګه خبره وکړه نو ما ته د غني خان یو شعر رایاد شو چې هغه وایي زه به لوی زړګی لکه شیرشاه د بنګالۍ لرم زه به لوی زړګی لکه شیرشاه د بنګالۍ لرم نور به ابدالۍ لرم همت به روهیلۍ لرم او وایي سر به ښکته نه کړم که زرګونه کشالۍ لرم او وایي ربه ښکته مه کړې چاته سر ته د افغان او زه به ځم په جنګ د